زه خو وایم چې کو دې ټیک ټاک والا مخکې زه صرف یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوم چې هغه واوري انشاءالله د زړه په غوږونو انشاءالله چې پوره فایده به وشي. د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی معاف، زما هر امتی به الله معاف کی، خو الا المجاهرین، هغه امتیان به زما الله معاف نکی چې کم ګناه کوي او ښکاری کوي او علل اعلان کوي او په جرأت کوي. لکه نن سبا چې څنګه په ټیک ټاک کې اوم په فخر کوي، اوم ګناه کوي، اوم په فخر کوي، اوم علل اعلان کوي. دا خدا الله عذاب ته دعوت ورکول دی او د نبی علیہ السلام د خلی فرمان دی چې دا امتی به زما الله معاف نکی. بل بنیادی خبره ده مرګ خو یو پیره دی، دا حقیقت دی او دا هر څه په ریکارډ پراته دي. مثال مونږ چې په فیسبوک څومره تقریرونه کړي هغه هم په ټیک ټاک په فیسبوک پراته دي، په میډیا شته دی. مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه کله وفات دی نن تقریرونه چلیږي. داسې که سبا دا خلق وفات شي او د دې د بې حیایۍ دلته خلق ګوري ولته د دې نه روح وتلی، د دې به څه حالي. تا حیات چې څومره د دنیا آباد دی دې پسې به د ګناه یوه سلسله دې قبر ته روان دی. قبر کې به پراته او دلته به خلک دا بربنډې ویډیوګانې ګوري. دا څومره لوی د تاوان سره مخامخ دی. ده بل چې دریم غټ نقصان یې دا دی چې نن سبا واړه واړه ماشومان دي، یقین وکئ د الله په ذات مې دې قسمي چې حیا ختمه شول چې هغه په فیسبوک او په ټیک ټاک د زنانه ټول وجود وویني. دا بچی به د مور خوا ته کیني څنګه، دی به د خور خوا ته کیني څنګه، دړه کې څه دي اوس د څه لیدلي دي او دی دلته ناست څنګه دی. ډېره بې حیایي ده، حیا بلکل ورکېږي. که دا سیلاب داسې روان داسې دور راتلو والا دی چې د مور او د خور تمیز به ختمېږي. بس داسې وخت روان دی، هلته مور ګرځي او دلته دی په ټیک ټاک باندې لګي بربنډ تصویران د زنانه ګوري. دا د دې مور په شان یوه زنانه نه، دا د چا مور نه ده، دا د چا خور نه ده. دی چې بار ته وځي دی به د مور ته څنګه په پره ګوري. نو ډېر د بې حیایۍ یو بحران روان دی او حدیث مبارک کې راځي 15 تپوس به الله قیامت کې کوي، د ځای نه به څوک قدم نشي خوځولی. هغې کې به یو تپوس دا کېږي عن شبابه فيما ابله، الله به وایي چې دا ځواني دې په څه کې زړه کړې او ما له د دې جواب را. بختور خلق وي هغه به وایي چې الله ځواني مې په دین کې زړه کړې و، دې به ورته څه وایي چې په عیاشو کې مې زړه کړې و. چې د دې نه دا تپوس وشي چې ځواني دې په څه کې زړه کړې وه، دا ټیک ټاک والا به خدای له څه جواب په میدان معاشره کې ورکوي. د دنیا خو لږ ژوند دی دا به تیر شي. زه هم خالص او مخلصه توبه څنګه چې په ټیک ټاک بې حیایي خوره کړي دغه شان خالص او مخلصه توبه دې په دې ټیک ټاک وباسي. اول دې د الله نه معافي وغواړي، بیا دې د امت مسلمه نه معافي وغواړي او د دې ګناه نه دې الله زموږ نوجوانان محفوظ کړي. مفتي صاحب یو خبره کوم چې نن سبا د ځوانانو پیغلو دغه کنزلو ته یا دغه بربنډو ویډیوګانو ته یو بل نوم ورکړی دی، دوی ورته انجوی وایي چې مونږ په ټیک ټاک باندې انجوی کوو، مونږ په ټیک ټاک باندې مطلب یو خوشحالي چې کوم دغه ځان له ورکوو. هغې له نن سبا د فحاشۍ له نوم هم بدل کړي. د دې مطلب خدا دی چې زه ځان خوشحالوم او الله خفه کوم. ته خو ځان خوشحالی، خو ځان چې خوشحالی د شریعت په حدودو کې به ځان خوشحالی، په هغې څه به ځان خوشحالی په هغې باندې د الله د طرف نه لعنت ورېږي. ته ځان خوشحالی او ته ناست یې او په تا د الله لعنت ورېږي. دا خو د ځان د خوشحالولو څه ځایونه خو نه دي. نور مثال ځان له چکر له وځه، لاړ شه سیر و سیاحت له لاړ شه، پروګرام وکړه. د خوشحالۍ نور هم ډېر څیزونه دي، یوازې دا خو نه دي. لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، چې کوم ځای کې الله خفه کېږي هلته مخلوق مه خوشحاله وه. مخلوق ته ټول خفه شي خو چې خالق خفه نه شي. یک تنها لور رښتیا وایه دا چې څوک یې لګي دا بېغیرته دی که نه؟ هغه دله څه ته وایي؟ بړوا څه ته وایي؟ ما ته بړوا تعریف وکړې څه ته وایي؟ هغه دله څه ته وایي؟ د دله تعریف راته وکړې. هغه بېغیرته څه ته وایي؟ اسلام یو طرف ته که خو دا څه کوې ته؟ چین ته وروسته او جرمني ته او د نورو ملکونو ته لور لېږې، اعلی تعلیم وکړي. ما تعلیم نه چې څه شی به ترې جوړېږي چې راځي به دا مونږ رحم کوو. او لاړ شی نن زمونږ ښځې وایي ازادي غواړو. چې کومو ملکونو کې د ښځو ازادي ده هلته لږ تپوس وکړئ، ما ته پته ده. په سرو سترګو سړي جاړي. دا خو مونږ څه په سترګو لیدې نه دي. مونږ خو ازادي به میلو شو، مونږ به زناکارۍ کوو. ته به هم کوې خو خور لور به دې هم کوي. ورشئ هغه ملکونو ته، ما ته پته ده زه دغه ملکونو ته تللی یم، خاوندان او وروڼه یې په سرو سترګو جاړي. وایي زمونږ په مخ کې زمونږ لور هلک سره ځي، نه شو ویلی حکومت